عزتمنو د خریم شاه واده اخر چا سره کیدونکي او څوک باندې بدنام شو. راځئ مینوال ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې لکه څنګه د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دررسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ډالۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروایم. عزتمنو اتیا ورځ د خریم شاه د واده اوازه شوې وه چې د پیپل پارټۍ یو کس سره یعنې د خریم شاه واده وشول او خریم شاه په خپله باندې همداکه واضحه کړې وه چې زما واده وشول او نکاح مې وشوله او ډېره زیاته سخته خوشحاله. خو مینوالو دا خبره ټوله دروغ وخوته د دې دپاره چې د خریم شاه د دغه پیپل پارټۍ والي سره لینک دین او ګپ شپ او هغه د دې ګپ شپ او د پیسو ورکول نه انکار وکړ. د هغې نه بعد ورباندې بیا خریم شاه دا انظامات ولګول چې دغه غریب بیا په اسمبلۍ کې همداکه اواز اوچت کړی چې د خریم شاه سره زما څه لینک دین نشته. خریم شاه زما اواز اوچت کړی دی او زه یې بدنام کړی یم او زما کور ورانوي. په دې کې ورته د اسمبلۍ سپیکر ویلي دي چې یعنې ته وې که صحیح خبره د خپلې ښځې نه د اجازت واله او واده ورسره وکړي. مینوالو دغه خبره دروغ ده. خریم شاه واده نه دی کړی خو پته نه چې دا اخر د څه ډرامې دپاره دې داسې خبرې کوي. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ډالۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.